او د ټولو نه بهترین او اوله دعا د کم پیر پکار ده او د کم مولا پکار ده هغه د ټولو نه اول ستا دپاره ستا د والدینو دعا ضروري ده محترمو. الله وی زما د په خپل ربوبیت باندې قسمی او جناب محمد رسول الله ټول وای صلی الله علیه وسلم مبارک قسم وخوړ زما د هغه ذات باندې قسمی د کم ذات په دست قدرت کې چې زما د محمد ساده کم انسان چې زکات ورکي زما د پیغمبر د شیرین زبان نه جمله د چې قیامت په سبا شي خدا مال به کم نشي شوک سره سبحان الله. نبی علیہ السلام فرمای بنی الاسلام علی خمس د اسلام پنځه بنیاد دي د ټولو نه اول تاسو ته پته د کلمه ده او دویم مو پسې مونځ دی او دریم مو پسې زکات دی. بنیاد د دیوال ابتدایي دغه ته ویل کېږي چې بنیاد ته قطع شي نو عمارت نشي ودرېدی. نو الله وایي چې د اسلام عمارت ولاړ دی نو دا په پنځو بنیادو ولاړ دی. که د پنځو بنیادو نه د یو بنیاد قطع کړي نو اسلام راغورځېږي. مقصد د حدیث دا دی چې اسلام باقی نه پاتې کېږي چې یو سړی وایي زه زکات نه ورکوم نو دا کامل مؤمن نشي کېدی دا مسلمان نشي کېدی بلکې یو سخته جمله ورپسې وایم چې د زکات منکر چې وایي زکات نه منم نو کافر دی او ښځه پې طلاقه ده. دومره اهم رکن دی لکه څنګه چې د مونځ منکر کافر دی داسې د زکات منکر کافر دی او ښځه پې طلاقه ده. دومره اهم جز دی په اسلام کې. بیا که یو زکات نه ورکوي نو ګناهګار څومره دی وګوره قارون. تاسو به واقعات اوریدلی خو نکته وایم واقعات نه کومه دا تاسو بار بار د خطیبانو نه به اورئ که چېرته نورو جوماتونو کې مونځ کړي چې قارون ولې برباد شو مال ورته ولې پسر شو. قارون یو غریب انسان و د حضرت موسی علیه السلام د تره زوی و د موسی علیه السلام نسبي او خانداني و وی دعا وکه ګرځېده به موسی علیه السلام پسې چې دعا وکه چې مالداره شمه. موسی علیه السلام وی مه کوه لکه مالداري ښه شی نه دی او مالداري بد شی هم نه دی محترمو لیکن چې د الله حکمونه نه پامال کې نو مالداري بهترین شی دی بد شی نه دی محترمو. او موسی علیه السلام ته د هغې د ایمانونو پته وه وی مه کوه وی نه مالداري غواړم. موسی علیه السلام پیغمبر و جلالی پیغمبر و لاسونه اوچت کړه اواز الله ته وکړه خدایه دا زما د تره زوی قارون خدایه مال غواړي او بسیاره مال ورکه. قارون له الله د حضرت موسی علیه السلام په دعا باندې دومره مال ورکه چې قارون به ویل چې ماته د خپل مالم پته نشته چې څومره دی شوک سره سبحان الله. هلکه بعضې خلک وایي چې دعا باندې څه کېږي دویم دعا کې ګوره ډېر کمال تېر شوي جمعه مې درته وویل چې د عباداتو د قبولیت لپاره اهم شی دعا هم د ګورې ښه دعا کې ډېر کمال دی او دعا کې ډېر زور دی محترمو. او د ټولو نه بهترین او اوله دعا د کم پیر پکار ده او د کم مولا پکار ده هغه د ټولو نه اول ستا دپاره ستا د والدینو دعا ضروري ده محترمو. او یو جمله وایم عجیبه غوندې یو انسان دی او دی ډیر غریب دی لیکن مور پلار خدمت وکړه او هغې ورته دعا وکړه نو ده ته به قلبي سکون د دنیا مالدار ترین انسان دی دا یو خو به ده ته قلبي سکون زړه به ډیر زیات خوشحالي الله به بند کاتی کولاوي که غریب وي نو په چا به پروا نه کوي. بل طرف ته زوی مالداره دی خو د مور پلار نه ازاري دی ده ته به قلبي سکون ني مال به ورته ډېري محترمو پیسې به ورسره ډېري لیکن د ده زړه به خفه نو زه تاسو ته وایم دا زړه په وجود کې بادشاه دی چې زړه دې خفه دی نو اندامونه دې بیکاره دي نو ستا د جسم نه څه فایده شوه بیا چې ته ازاري شوې او زړه دې خفه شو. ما له داسې افراد راشي محترمو اکثر دفتر ته قسم دی چې ایربونو کروڑونو روپۍ ورسره خو چې زه د هغې مشکلات اورم او ډېر خوشحاله شم ویم خدای عاجزان دې پیدا کړي خو قلبي سکون دی را هغې سره محترمو کروڑونو ایربونه خو چې مشکلات ووایي زه وایم ته خو د وینو په اوښکو باندې د جړا قابل قسم دی قلبي سکون ورته نی وایي ګولې اچومه ګولې او داسې ګولې اچومه چې زما زړه پې یوه ګنټې له ارامي شي او سکون شي په دې زما زندګي تېرېږي. الله دې د دې نه وساتي آمین ووایه محترم. الله دې موږ ته قلبي سکون حاصل کړي آمین ووایه محترم. نو دعا کې کمال دی. موسی علیه السلام دعا وکړه قارون مالداره شي
مالداره کېده بالکل د مالدارۍ انتها شوه په باندې. او تاسو به د علماو نه دا خبره هم اورئ او اورېدلی به مي چې مال دومره ډېر و چې هغه مال او خزانې څه کې د هغې مال د خزانو چابیانې به په 40 اوښانو ګرځېدې. نو دا به څومره مال و محترم، دا به څومره مال. قارون وی ما ته پته نشته چې څومره مال، پته نشته چې څومره دی. بې درېغه خو الله وی چې ورکمه که نه و ای دا ځمکې د دې ځمکو نه به درته جواهر. الله وی زما په نیز باندې د مال حیثیت د مچ د وزر برابر هم نشته، کني کافر له به مې یو ذره نو ورکړی. مال څه شی نه دی ښه، مال څه شی نه دی محترم. خو دا د لاس خیرې دی زی وراني. او زمونږ معاشره کې مال مونږ د مال نه خدای جوړ کړی دی، الله در رحم وکړي. چې چا سره مالداري هغه نه مونږ امام مهدي جوړ کړی دی محترمو. دا وی چې ډېر بزرګ سړی دی، خفه کېږو نه که الفاظ مې سختېږي، خفه کېږو به نه. زمونږ ذهن داسې جوړ شوی دی که نه، مال هیڅ شی نه دی محترمو. الله وی که وغواړم نو راتورات به د مالداره کړم، او که وغواړم راتورات هغه تاسو وګورئ د بالاکوټ هغه دغه چې وشوه زلزله چې وشوه، قسم د شیخ صاحب به فرمایل زما یو طالب العلم ما ته مخکې ناست و، ما ته وی شیخ صاحب د شپې له عرب پتیانو چې صبحی را پاسېد مالم غرق شو، صبحی په خیمو کې زندگی تیروله، د شپې نه عرب پتی او صبحی ته بیا روټ پتی جوړ شه محترم. الله وی ما سره خو ټیم نه لګېږي، ډایرکټ که د مالداره کوم نو هم ټیم نه لګېږي، ځکه مال څه شی نه دی محترمونه، د الله په نس څه شی نه. ورنه د ټولو نه زیات په بیا جناب محمد رسول الله ووایه صلی الله علیه وسلم مالداره به نو هغه سره به مال نه و محترمو، دا ټوله دنیا به د هغه تلي کې نه و پرته و که د مال حیثیت و. نو الله وی زه تاسو ګورم قارون له چې مال ورکه الله موسی ته حکم وکړه، حضرت موسی اوس ورپسې ورشه، اوس خو مې مال ورکه، اوس پې باندې امتحانم کوم. قرآن کې لو انما اموالکم و اولادکم فتنه، خلک ویل چې اولاد مې نه کېږي. نو الله اولاد اولاد نه کېدلم ازمایش دی، او چې اولاد دې پیدا شي نو بیا هم ازمایش دی. الله وی چې پیدا شي نو دا هم ازمایش دی، مال نه نو هم ازمایش دی او فتنه ده، چې مال در سره راغی نو بیا هم ازمایش او فتنه ده محترم. دواړو کې نه خلاصېږو ښه، الله دې رحم وکړي. قارون پسې موسی علیه السلام ورغی، وی تعالی چې خدای کوم مال درکړی دی دی کې زکات واجب دی، د غریبو حق دی تا سره دی کې زکات د غریبو حق دی تا سره. شیخ سعدي بابا ته به چا وي چې دا سوالګرې به څنګه ختمېږي؟ توجه شته دی جملې ته؟ سوالګرې به څنګه ختمېږي؟ نو هغه ورته جمله وفرمایله، وایي چې مالدار کوم چې صاحب نصاب دی هغه په وخت باندې زکات ورکي، او کوم چې مستحقین دي هغې ته زکات ورسیږي. نو الله نظام داسې جوړ کړی چې په مخ ته ځمکه به یو سوالګر هم پاتې نشي. نو زکات څوک ورکوي محترم؟ زکات څوک ورکوي؟ که ورکوي نو مستحق ته نه رسي، مستحق ته زکات نه رسي. هغه اوس خو په هر چا زکات، د ټول نه اول خو زه ماله زکات راوړی، په ما کېږي زه نه وایم زه ماله زکات راوړی. نو داسې هر یو څه یاره جي په ما هم زکات کېږي، تا دا سوچ کړی په دا زکات کېږي، خو تا دا سوچ کړی تا سره څومره مال دی، او دا زکات چې ته خورې نو ته څه خورې؟ اور خورې، اور. پردې حق دی د مؤمن او د غریب که نه محترمو. تا دې ته سوچ کړی ته صاحب استطاعت یې او تا باندې زکات نه کېده او مال دې وخوړو، نو د غریب حق دې ګېډې ته واچو. نو الله وی اور دې ګېډې ته واچو. الله دې وساتي، امین ووایه محترم. قارون پسې ورغی، نکته وایم، وی تا سره د غریبو حق دی. نو قارون ورته وی د څه شي د غریبو حق؟ وی ګوره خدای مال درکړی. وی د څه شي خدای مال لا کړی دی؟ دا خو د ما لاسو ګټلی دی، ما د زما محنت دی. کم خلک چې مالدار هغې نه دا جیوي ما بزنس کړی دی، دا د ما د بزنس. او زه تاسو ته یو جمله ووایم، الله دومره اساني په امت محمدیه راوستې ده چې قسم دې 40 حصې درته د مال ویلې. که الله دا ویلي و چې ټول مال ماله راکه، نو که ته دا ووایې چې زما لاسو ګټلی دی، نو لاس چا درکړی دی محترم؟ الله. که ته وایې چې ما په خپل عقل ګټلی ده، عقل چا درکړی دی محترم؟ الله. نو دا مال د چا دی؟ خو الله موږ سره ګوره دغه کوي که نه، او خدای دا نه وایي چې ته 40 حصه ورکړه نو مال به کم شي. الله وایي زما د په خپل ربوبیت باندې قسمي، او جناب محمد رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وسلم مبارک قسم وخوړو زما د هغه ذات باندې قسمي، د کوم ذات په دست قدرت کې چې زما د محمد ساده کوم انسان چې زکات ورکوي، زما د پیغمبر د شیرین زبان نه جمله ده چې قیامت به سبا شي خدا مال به کم نشي. شوک سره سبحان الله. نو په دې خبرو د ایمان او عقیده ده که نه؟ ایمان او عقیده شته که نه؟ اواز رانغی.
داسې اواز راکوي زه پوهېږم لکه چې باد یې پکې ودري کوم چې ودري دا سبحان الله لږ ووایې بخښا درته اوده وي ما وی چې کوم ودري ووایې لکه چې ټول اوده وي سبحان الله سبحان الله وحید ګله خیر دی وای قارون وی دا د ما لاسو ګټلې ده دا زما عقل دی بزنس مې کړی دی نو موسی علیه السلام ورته غوسه شو اوس دا قارون او موسی علیه السلام دا خپلو کې د تر زامنو د ټولو نه اول زکات نه ورکولو رشته قطع کړه نمبر 2 د پیغمبرۍ د موسی علیه السلام نه انکار پې باندې وکړه وایي زه د سره پیغمبر نه منم تا ته چا ویلي چې د پیغمبرۍ معاذ الله زه زکات په نه ورکولو باندې د پیغمبریت نه او د حسبیت نه انکار وکړه نمبر 3 د خدای نه انکار وکړه مال زما دی د خدای خو نه دی ما په خپلو لاسو ګټلی دی اواز یې وکړ موسی علیه السلام خدای ته ووي خدای سرکشه دی بلکې نه منع کېده چې په زکات پسې به موسی علیه السلام راغی نو تنګ شه ترېنه نو دومره ظالم انسان و چې یوه بېکاره ښځه په معاشره کې پیدا کړه او موسی علیه السلام ته په معبد خانه کې ودروله چې دې کله تقریر کوي نو ورشه پې باندې او په مجلس کې ودرېږه وایي دا موسی تاسو ته تقریر کوي که نه او د زکات خبرې کوي لیکن ده ما سره بدکاري کړې ده معاذ الله دومره خو ظالمه ګوره زکات نه ورکولو دې ځای ته ورسو چې موسی علیه السلام مخې ته یو بدکاره ښځه ودروله په مجلس کې ودرېده نو د موسی علیه السلام جلال خو ډېر ما ووي جلال الله دومره ورکړی و چې فرښته انساني شکل کې راله وي ټیم دی برابر دی نو موسی علیه السلام باندې بد ولګېدو نو البدایه والنهایه لیکلي دي یو تتوڼه یې ترې ویسته نو هغه د موسی لاسو جلالي لاسو دومره مضبوطه تتوڼه وه چې سترګې یې ترې ویسته دومره خو جلالي نو هغه هغه سترګې لاس کې نیولې او خدای نه یې منډې والې وایي خدایه زه خو پسې ورم زما نه سترګې ویسته نو الله ورته وایي زه ورشه اوس بله طریقه وکړه دی لږ جذباتي دی خیر دی دی جذباتي یې ده سره ګزاره کوه په بله طریقه ورشه بله طریقه یې ورته وښودله نو ورته یې وي یو څاروی راونیسه او په دې څاروي باندې لاس وګرځوه ستا د لاسو لاندې چې څومره ویښته راله دې نه بعد به ته ملاقات د الله سره کېږي مانې حالت وفات به دې راځي نو موسی علیه السلام ورته وي چې لاس راکړم دا عمر به م ختمېږي وایي دا به م ختمېږي بیا به م را باندې حالت وفات راځي وي بیا به م راځي بس اوس مرګ ښه دی که نه اوس مرګ ښه دی که نه په بله وله ډېر په اوږده وله راتاو شو وایي قارون انکار وکړه ما ووی نو الله ته ووی خدایه اوس یې ښکته که زما رب غوسه شو او قارون یې راښ که نو د قارون اواز وکړه ما ووی د الله په نزد د مال هېڅ حیثیت نشته نو موسی علیه السلام ته مال به مې درته پاتې شي څه به مې پاتې شي مال به مې درته پاتې شي نو الله ورته وي دا مال م ورته په سر کې نو مال چې څومره پنډونه نو الله وی قرآن کې الله فرمایي سیطوقون بها یوم القیامت الله به ستا د دې مال نه یو توق جوړ کړي چې زکات ته نه دی ورکړی د مرۍ ته به یې درله واچي بلکې زما محبوب یو جمله وفرمایله وایي د دې ستا د دې مال نه به یوه اجدها جوړه شي او هغه به یو ماري او په سر باندې به گنجي او دوه خولې به دوه جبې به یو خوله به درنه په دې وخت کې باندې خوري او بل به درنه په دې وخت کې باندې خوري او دې مرۍ ته به دې پروت او ستا چغې به تر عرشه پورې او تر علیینه پورې رسي اواز به وشي ربه دا څه شی دی زما رب به اواز وکړي دا ستا هغه مال دی چې مې درکړی و زکات ترې نه ورکو الله دې م وساتي محترم قرآن کې الله یو بله جمله وفرمایله قرآن کې الله فرمایي یوم یحمى فی نار جهنم الله وی یوم یحمى فی نار جهنم الله وی دغه مال به زه ګرم کم ګرم به کم او داسې به ویلې کم گویه چې زه به ستاسو په هغې ویلې کېدو د مال باندې تاسو له په تندي باندې جباههم راغلی دی په جباههم و جنوبهم و ظهورهم راغلی دی زه به درله اول تندې او داغدار به کم دله اور به مې دله تندي پورې نیولي هغه ستا مال نه به اور جوړ شوي لکه تانبه چې ویلې کې محترمو یو شی چې سره او سپین چې ویلې کې او هغه سروټ کې ویلې شوي شي تانبه ستا په دې تندي باندې واړم
څه د تصور دی هغه به د جهنم تانبه محترم الله وایي زه به د وداغمه په تندي به د وداغم دا سیډونه به دله وداغم وظهورهم ملاګانې به دله وداغم علما کرام وایي الله د تندي ولې داغي عموما چې یو مستحق تا ته ودرېده مال درنه طلب کوي زکات در باندې واجب دی زکات نشي ورکولی مستحق ته د ټولو نه اول ستا تندي چونه کېږي نو زما رب قرآن کې جمله وفرمایله فتکوا بها جباههم د ټولو نه اول ستا تندي کې چونه راځي تندی بدله وداغم وجنوبهم بیا ته د دغه انسان نه طرف بدل کې طرفونه بدله وداغم وظهورهم ته چې د دغه مستحق نه روان شي د دغه فقیر نه روان شي د دغه غریب نه روان شي ستا ورته ملا راشي زما رب جمله وفرمایله وظهورهم ملاګانې به درله په دغه مالونو باندې اور به کم داغدار به کم د اور لمبې به تې خیږي لوګي به تې خیږي الله وایي ستا چغې به تر اسمانونو پورې خیږي محترم ستا چغې به تر اسمانونو پورې خیږي دا ولې دا ستا د مال چې هغه مال الله درکړی الله وایي ازمایش دی ګورم